د پیغمبر وارث عام ده دغه خبر در سره ای د کفر غلامانو ښه واورئ څوک مو چې عالم شهید کوي څوک مو چې حافظ شهید کوي څوک مو چې خلیفه شهید کوي د الله پاک غوسه نه چړیږي ای د دیموکراسۍ سپیانو واورئ دغه خبره ورته ورسوئ د الله پاک غوسه تر څو نه سړیږي چې 15,000 کسان ورباندې ونه وزني دغه د مونږ د پیغمبر وعده ده دغه د مونږ پیغمبر مونږ سره وعده کړې ده دغه وعده د مونږ د احادیثو کتابونو نقل کړې نعیم ابن حماد الخزاعي کتاب الفتن علامه نور الدین الهیثمی الشافعي مجموع الزوائد کتاب المناقب کې نقل کړې که ته د وطن امن غواړې د علماو په مرګ باندې د وطن امن نه راځي که ته په وطن کې کرارۍ غواړې د وینو تویول بندېدل غواړې د علماو په وژلو باندې وینې تویېدل نه بندېږي ځکه د الله رسول مونږ ته یوه خبر را رسولې د الله پاک غوسه تر څو نه سړېږي چې د حدیث یو محدث په شهادت رسول کیږي الله پاک غوسه کیږي د انتقام اراده کوي 15,000 چې در باندې مردار نه کی د الله پاک غوسه نه سړېږي منم ته به د غرب نه متاثر انسان یې ته به د ما د پیغمبر او د عالم خبرو ته اعتقاد نه لرې اما دا ومنه چې ما سره د ما پیغمبر دا وعده کړې زه په اطمینان لرم دغه د امن لاره نه ده په دې طریقه باندې امن نه راځي که هر څوک غواړي چې په وطن کې امن راسي د علماو په مرګ باندې امن نه راځي د الله پاک غوسه راځي د هغې انتقام دپاره الله پاک خلک راپورته کوي چې انتقام واخلي دغه یوه خبر د هغه چاته کوم چې د علماو د مرګ ارادې لري وادي وړي زمونږ د الله زمونږ د پیغمبر غوسه نه سړېږي مونږ هم د هغې پیغمبر متبعین یو مونږ هم د هغې پیغمبر وارثین یو زمونږ غوسه به بیا په څنګه باندې سړه شي مونږ هم ور یو مونږ هم هغه کسان یو مونږ چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي دا د الله د دین دپاره د یوه خبر مسلمانانو ورونو بل یوه خبر ای مسلمانانو شهاب الدین علوسی تفسیر روح المانی کې لیکلي زمونږ د علماو او د شیوخو مخکې علماو ویلې دغه یو شیخ یو مدرسه یې درلوده مدرسې ته روان و علم و تعلیم و تعلم یې کو که د چا شخصي ورسره ورانه وه بل چېرته به یې ویستلی و مخکې به یې ویستلی و انشاءالله شخصي بدیانو کې چې موږ ته د خوست د پکتیا د غیرتي خلک معلوم دي هغه په بدیو کې عالم نه وزني دا د غربیانو دا د هغوی تربیت شدهو خلکو عادت ده دا د دوی د ابولهب د زمنو عادت ده اما دغه هم واورئ د ابولهب زمنو ای د ابوجهل زمنو دغه هم در سره واورئ چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې کې ناستو رسول الله باندې قرآن څه آیتونه را نازل شول رسول الله غږ وکړ وی ای صحابو هغلته ابوجهل او عتبه ناسته هلته شیبه او دا نور ابولهب او فلان و فلان ناسته وی هغو ته د دغه آیتونو دعوت به څوک وروړي ای علماو قسم په الله باندې که موږ غلي کینو په خدای قسم او په الله قسم د سره وعده کوم وروسته یوه خبر علماو ته هم کوم چې نن علي رضی الله عنه چې کله شهید کېدی وایي اکلنا یوم اکل طور الابیض ای علماو نن د اختلافونو زمانه نه ده نن هغه زمانه نه ده هغه کافران چې الله پاک قرآن کې وایي قالت النصارى ليست اليهود على الشيء وقالت اليهود ليست النصارى على الشيء هغه کافران نن مونږ ته یو شول هغه مشرکان مونږ ته نن یو شول مونږ مسلمانان د په دې اتفاقۍ کې لګیا یو وروسته دغه اخرنۍ خبر بیا کوم دلته یو ډېر بس یو لکو
سوالنا زر صحابوكي دجاجي ديت قدو عبد الله بن مسعود وتيجي كريد الله رسوله دغه تبلیغ دغه خبره ابو جهل تزورم دغه خبر دغه خلکو ته ورسیږي چې د کفر غلامان دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود ته ویلې بیتکینا رسول الله ویلې عمر به وایي چې ابو جهل ته ورځم رسول الله ویلې حمزه به وایي چې ابو جهل ته ورځم رسول الله ویلې سعد بن عباده بغه کی رسول الله ویلې هغه زنور او غټ صحابه بغه کی چې من ابو جهل ته دا تبلیغ او هغه خبر او د الله پیغام الرسول رسول الله ابو جهل ته ویلې دا عبد الله بن مسعود ته ویلې کینا یا رسول الله ویلې اے صحابه څوک په دا خبر ابو جهل ته دعوت لپاره ورولې عبد الله بن مسعود بیا هغه کوي درې موار بیا رسول الله ورته کینا بیا هغه کوي بیا ورغی رسول الله عبد الله بن مسعود ته ویلې ورسه دعوت ورکا ابو جهل کعبه سره ناستا دغه د الله تبلیغ ورته ورسوا قرآن ورته ورسوا عبد الله بن مسعود ورغی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا الله پیغام ورته ورساو لکه الله چې موسی علیه السلام ته ویلې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته ورته طغای کړي سرکشي یې کړي دعوت ته اسلام ورک عبد الله بن مسعود دعوت ورکړي ابو جهل راجیک سو عبد الله بن مسعود په چاپیړو غوږی ویني ک اے د کفر زمانو نن من مسلمان نه یو من انسانونه مسلمان نه بلو من سره د افغانستان ټول ولسته کنه د دنیا د غربي میډیا راسي کم ځکه چې د عوامو چې د منګه علماو ډیر ملګري دي کله تاسې عام مطبوعاتي او مناظره به وکړو په هر ولایت کې چې وایي هغه تاسې چې کوم ځکه د نفوس دعوه کوئ هلته موږ علما وغواړئ تاسې هم یو ورځ خپل خلک راوغواړئ موږ به هم راوغواړو د افغانستان ولسه د زړه نه ووایئ د چا ملګري یئ د غرب که د علماو ووایئ چې د علماو تر شا څوک ولاړ دي دغه عوام د موږ سره ولاړ دي دا نن ډرون یې په سر نه ګرځېږي چې موږ دپاره لاسونه پورته کړي د افغانستان غیور ملت د افغانستان قهرمان ملت دا د علماو تر شا ده علما فکر ونه کوي موږ سره الله یوه وعده کړې ولتنصرن الله ولینصرن الله من ینصر اوله وعده مو د الله ده بله وعده مو ده د دغه ولسونه موږ سره تر شا ولاړ دي چې اسلام افغانانو ته راغلی دغه عوامو موږ سره داسې نادر خدمتونه کړي چې نه ویرېدونکي خدمتونه دي عبدالله بن مسعود رسول الله ته راغی زړی یې رسول الله ورته ویلې ولې وی ابو جهل ووالم زور مې نه رسي د ما دعوت مبلیغ نو زه یې ووالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ای د مسلمان ملته من الله من سره الله شته من په الله ایمان راوړی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه زړل رسول الله او صحابه په ژړا شول اسمان نه حضرت جبریل علیه السلام راغی هغه خبر را سره واورئ ای عوامو ورونو ای یتیمانو طالبانو ای یتیمانو علماو نن مو د مظلومیت ورځ ده ډېر مظلومان یو خو ځان به مظلوم نه شمېرو موږ باید ډېر ولهمتي کسان یو موږ خپل همت باید ونه بایلو حضرت جبریل علیه السلام د اسمانه راغی خندل یې ای مسلمانانو جبریل علیه السلام د اسمان نه راغی خندل یې ولې مسلمانانو ولې رسول الله خفه رسول الله جبریل علیه السلام ته وایي وی ته خاندې د موږ زړونه له غمونو ډک دي حضرت جبریل علیه السلام ورته ویلي وي ځکه راغلم خاندم ځکه وی الله راولېږلم چې د عبدالله بن مسعود غوږ یې وینې کړی الله
دې انتقام باخلم الاذن بالاذن والراس زیاده. طالبان ورونو، مظلومه افغانان ورونو، د خوست خطاب درته نه کوم. دغه د خوست غم نه ده، دا د ټول افغانستان غم ده، دا د ټول ملت جامعه غم ده، دا د ټول اسلامي دنیا غم ده، دا د ټول اسلامي دعوتګرانو غم ده. حضرت جبريل عليه السلام ورته ویلي وي الاذن بالاذن والراس زیاده. غوږ خو به دې غوږ درته ګټم، سر به دې سرباری وي. د احد په جهاد کې ابو جهل معوذ هغه یې رانه سکور کړ. دغه وړکی صحابي علما وایي اطول الصحابه قیس بن سعد بن عباده واکثرهم عبد الله بن مسعود. ډېر د قد نه ټیټو په 1,14,000 صحابه وو. علامه سیوطي حسن المحاضره في احوال مصر والقاهره په دې کتاب کې لیکي خبر اصلي دغه روح المعانی نقل کړي. رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود د ابو جهل سر را پرې کړ. ابو جهل وړکی سړی د ابو جهل سر عبد الله بن مسعود د ابو جهل سر یې نسو راوړی، ډېر غټ. عبد الله بن مسعود ویلي چې دا سر رسول الله ته څنګه واوړم. باب حمل الرؤوس الى الولاد، سیر اعلام النبلاء، سیر الكبير د امام محمد اعلی سنن کې ظفر احمد عثماني او باب دي. باب حمل الرؤوس الى الولاد، دا سر یې راوړ چې لږ یې راوړ تر نه وغورځېږي. عبد الله بن مسعود ته فکر ور وغورځ چې غوږ کې یو سری وکړه، غوږ کې سری وکړه او تار یې پکې واچکړ، رسول الله ته یې راوړ. بیا جبريل علیه السلام د خوشحالۍ راکته سو، بیا یې زیری وکړ. رسول الله ته یې ویلې ما چې کومه وعده درسره کړې وه الاذن بالاذن. هلته یې د عبدالله بن مسعود سر غوږ وینې کړي و، دی غوږ وینې چې سوی ده. والرأس زیاده، سر پې سرباری ده. ای غلامانو هغه ومنئ، موږ داسې چا تربیت کړي یو، موږ داسې چا تربیت کړي یو چې تر اوسه پورې مو یو نه ده بېدینه سوی. په کم وخت چې ملا مو په غوږ کې اذان کړی، په دغه وعده پورې تر مرګه ولاړ خلک یو، دغه مسیر نه بدلېدونکي خلک یو. خدا واورئ چې غوږ سره مې کار مه لره، سر ته به دې تاوان ورسېږي. که غوږ مې وینې کوې سر به دې در باندې پرې کېږي، نور دې خوښه. دغه د ابادۍ، دغه د امن، دغه د حل لاره نه ده. اما که ته د حل بولې، په یو عالم او په یو شیخ مو صرف الله وعده کړي 15,000 کسان به الله پاک انتقام اخلي. که ته یې منې که یې نه منې، ما سره الله وعده کړي. مجمع الزواید د نور الدین هیتمي، علامه نور الدین هیتمي، مجمع الزواید، كتاب الفتن د نعيم بن حماد الخزاعي، مصنف د ابن ابو بکر بن ابي شيبه. هغه د احادیثو کتابونو کې دغه وعده شته. یوه خبر علماو ته کوم، خیر ده. ای علماو، قسم په الله که دا د دې ورځ وي چې فلان څوک ده او فلان څوک ده، نه چا ته دغه تاوانونه رسوی شئ. نن د اتحاد ورځ ده، نن د ټولو افغانانو د اتحاد ورځ ده. نن هغه ورځ ده چې 45 میلیارده ډالره زمونږ د یو کال د افغانانو د وسلو دپاره انتخابېږي. ما ورته څه کوو؟ اکلنا یوم اکلتور الابیض. ای علماو، نن د نن نه 50 کلنه مخکینۍ دنیا نه ده. ای علماو، نن دغه دنیا ده ډېره پرمختللې دنیا ده، هر سړی په هر څه پوهېږي. حضرت علي رضی الله عنه چې کله شهید کېده یو شعر وایي اکلنا یوم اکلتور الابیض. ځنګل کې 3 غویانو، سورو او سپینو او زیړو، سپین او تور او سورو. زمری دلته ګرځېد، یو زمری ګرځېد 3 غویانو. اما د زمري زور په عالم په دغه 3 غویانو نه رسېد. کتاب الامثال کې علامه میداني د مثال راوړی، کم حکمتونه د مشرانو، کم متلونه د مشرانو هغه بې حکمته نه وي. نو دا زمري د شیطانت نه کار واخیست. نن د مونږ دښمن یو له لویو مکارو دښمنونه ده، د روسانو غوندې کمقل دښمن سره مو سر نه ده.
چې دومره هوښیار دښمن سره مو سر د عقل نه به کار اخلو دغه دښمن سره به په عقل باندې جنګېږو رسول الله دغه زمری راغی د هغه ته وایي د تور او سره غویي ته د موږ او د تاسو یو څه رنګ سره یو شی ده دا سپین به زه وخورم که د تاسې خوښ وي دا موږ سره چیشته ګرځي د علماو په مابین کې د آراو اختلاف وي امام ابو حنیفه سره صاحبینو د مذهب په ثلثینو کې اختلاف کړی المنخول الى علم الوصول په ثلثینو د مذهب کې اختلاف صاحبینو کړی علماو ته معلومه ده اما هغې ورته ویلي وي سپین غویی وخوره سپین یې وخوړل سره ته دا زمری راغی چې ښه مور شو وایي سوره غویی د ما او د تا رنګ هم یو شی ده وي که د تا خوښوي زه به دا تور غویی مخوره ما او تا سره به په دې ځنګل کې ګرځو وایي ځه دا مخوره تور یې مخوړ سره ته چې راغی بې له پوښتنې نه یې د مرۍ نه راونیو سره ویلې اکلنا یوم اکله تور الابیض زه اصل کې هغه اوس خوړل سوی یم چې سپین غویی وخوړ سو ای علماو دا ومنئ دا اولینۍ نه ده داسې ورځ به راځي چې بیا به وایې اکلنا یوم اکله تور الابیض دغه د موږ ټولو علماو رایه داره ده علماو په اتحاد شئ که نه یو به خوري هم چې څوک ځان تنها شمېري بیا به د ستوني نه رانیسي بیا داسې فکر ونه کړي چې د ما زور نه رسېده اما علماو دغه د اتحاد ورځ ده بیا د نن موږ اتحاد وکړو نن د کفر په مقابل کې یو اخلصو یو ورځ مرګ ده یو ورځ باندې به مړه کېږو او خپل ضمیرونه باید مړه نه کړو یوه خبره مختصره کوم مولي صاحب که بیا کوم بل عالم هم خبره کوي مونږ په مرګونو باندې همتونه نه مړه کېږي مونږ څومره مرګونو مو چې سوي په مرګ مو همتونه نه دي ستړي سوي کله چې تاتاریانو په ټوله اسلامي دنیا کې د اسلام مرکز بغداد مذکور کړ د بغداد 3 میلیونه کتابونه دریاب د دجلې ته وغورځول سول انور شاه کشمیري صاحب فیض الباري کې لیکي وایي چې کله دغه مسلمانان دغه د تاتاریانو لښکر کله وایي چې دمشق ته لاړل ای مسلمانانو خو مه بدوئ موږ تنها نه یو موږ سره الله شته موږ تر شا علما مبارزین مجاهدین دغه د پټګیو او دغه ګیرور عوام شته ای پلاره ته داسې فکر ونه کړې چې نن د تا زوی شهید ده ای پلاره دا ټول علما د تا زمن دي دغه ټول د تا زمن دي د تا د بچې انتقام به اخلي د تا د بچې انتقام به اخلي ای سپین ږیرې پلاره ته د دغه شیخ پلار نه یې ته د ټولو علماو پلار یې ته د ټولو طالبانو پلار یې ته د ټولو مسلمانانو پلار یې ځکه هغه د تا زوی د طالبانو د عوامو معنوي پلارو ته هم د موږ پلار یې د تا انتقام په موږ علماو فرض واجب ده موږ به یې اخلو او د ټولو مسلمانانو انتقام به اخلو علامه چې کله دمشق ته تاتاریان لاړل هلته د دنیا یوه لویه مدرسه وه لکه چې دغه مدرسه شنډه سوه هېڅکله نه ده شنډه د دې مدرسې تر شا علما شته مبارزین و غیور علما شته دغه مدرسه نه بندېږي دا دې واورئ که یو مړ سي الله پاک بل د هغه نه تکړه پیدا کوي قسم په الله وعده الله کړې ولینصرن الله من ینصر هلته پاچا راغی دا پاچایان بیا دغه د سختۍ ورځ موږ ته راوړي رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره وعده او د الله دین الله موږ سره وعده کړې هغه خبر لږ لنډو الفاظو کې را سره واورئ مسلمانانو ورونو کله چې دمشق ته لاړل مسلمانان دمشق ته لاړل دغه کافرانو لښکر چې دمشق ته ورسېد علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خیر د لکي نه هېڅ خبره نشته ده یوه خبره در سره واورئ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه علامه شیخ الاسلام خلکو ته یوه خبره وکړله خلکو ته شیخ الاسلام ویلی ای مسلمانانو ورونو دا یوه خبر را سره واورئ قسم په الله باندې
د کافرانو لښکر دماغ ته نسي راتلی. سل قسمونه یې ورته وکړل، یو قسم هم نه، سل قسمونه یې ورته وکړل. یې قسم په الله باندې چې د کافرانو لښکر دماغ ته نسي راتللی. د ده یو شاګرد د ده څنګ ته ولاړو، هغه شاګرد یوه خبره ورته وکړه، وی شیخ الاسلامه وی داسې ووایه انشاءالله سل قسمونه تا وکړل، په سلو قسمونو کې تا ویلې چې مونږ ته الله شکست نه راکوي، دا انشاءالله خو ووایه. شیخ الاسلام ورته ویلې چې زه دومره په الله باندې عقیده لرم چې الله پاک به مونږ سره د تاتاریانو په مقابل کې کومک کوي. انشاءالله وایم، تحقیقا وایم، لا تعلیقا نه وایم. ای مسلمانانو، باید مونږ په دې وعده د الله پاک عقیده ولرو چې دښمن به الله پاک مونږ ته شرمنده کوي، او که مونږ قسم هم وکړو الله پاک به مونږ ته په دې باندې نصرت راکوي، الله پاک به مونږ ته په دې باندې نصرت راکوي، الله پاک به مونږ کامیابوي، الله پاک به مونږ ته حافظ او ناصر ګرځوي. الله پاک دې د شهادت قبول کړي، الله پاک دې رحم ورباندې وکړي، الله پاک دې جنتونه ورته نصیب کړي. علماو خپل ضمیر به نه مړ کوو، طالبانو ورونو خپل ضمیر به نه مړ کوو. لله الحمد، موږ نن په لکونو علما یو، نن موږ په زرګونو علما یو، نن د افغانستان د ټوله اسلامي دنیا مسلمانان د مونږ سره په صفونو کې ولاړ دي. اما د مونږ دغه غیرت به الله پاک ګوري چې مونږ په کومه مرتبه کې یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده‌باد علمای حق، زنده‌باد حماسی صاحب، زنده‌باد شاه صاحب حضرت‌گل، شهادت مبارک که دښمنان رنده که غیر تباه که غیر رسوا که. ضمیر د ازادۍ راته الهام